بسم الله الرحمن الرحیم. زه وقاص علي خان او تاسو ګورئ زمونږه یوټیوب چینل کینډل اکیډمي. څنګه چې مخکې لیکچر کې مونږه د بایولوژي کلاس 10 بیا مونږه سٹارټ کړی و او هغه کې مونږه یونټ 10 سٹارټ کړو یونټ 10 ګیسز ایکسچینج. دا غي نن زمونږه لیکچر نمبر 6 دی هغه مونږ کو. په لیکچر نمبر 6 کې زموږ سره دوه ټاپکس په مونږ د کولو کوشش کوو. یو ټاپک دی ګیسز ایکسچینج ان لنګز. کم ایر چې راغلی و دننه انسایډ د باډي هغه ایر چې دی هغه کې به څنګه ګیسز ایکسچینج کیږي د باډي په لنګز کې. نو نن به موږ دا ټاپک کوو. او دویم ټاپک دی د سموکینګ کنسیکوینسز. یو کس سیګریټ څکي د هغې سیګریټ د ده په باډي په وجود باندې څه اثرات دي. نو د ټول ناول شروع کوو د ګیسز ایکسچینج ان لنګز. د هیومن لنګز د انسان په پیپرو کې د ګیسونو تبادله ایکسچینج چې دی هغه څنګه. تاسو دا ډایګرام لیدلی شئ. په دې ډایګرام کې دا کوم چې موږ دا بال لایک سټرکچر دا ما ډرا کړی دی، دا بال لایک سټرکچر دا بیسیکلی زموږ سره دی الویولس. دا هغه ایر سیک دی، هغه کچه تیلی ده کوم چې موږ په تیر لیکچر کې خبره کړې وه چې د برانکیول په اینډ په آخرني سر باندې زموږ سره ا بنچ اف گریپس دا کم چې د پوره کچې کچې دانې د هغې په شان کچ کچ ایر سیکس دي. نو دا په هغه ایر سیکس کې یوه سیک موږ راغستې ده او مایکروسکوپیک دا موږ داسې میګنیفای کړې ده د خپل پوهې لپاره. نو دا هغه الویولس دی. دې الویولس ته دوه رګونه چې دي کچ کچ نري نري بلډ ویسلز هغه راغلي دي، دې ته رینډر شوي دي. نو دې یو ته موږ وایو دا کوم چې بلو باندې ما دا بلو کلر دی، په بلو کلر دا موږ ویسته دی، دې ته موږ وایو آرټریول. او کوم په دې ریډ کلر چې موږ دا ډرا کړی دی دا دی وینیول. نو آرټریول باندې د الویولس ته کوم بلډ چې انټر کیږي هغه بلډ زموږ سره ډي اکسیجنیټډ وي. د ډي اکسیجنیټډ بلډ مطلب دا دی هغه وینه چې په هغې کې اکسیجن نشته دی او کاربن ډای اکساید کنسنټریشن پکې سیوا دی. نو په دې آرټریول باندې به دې الویولس ته هغه وینه راشي چې په کومې کې اکسیجن ډیفیشنسي ده، اکسیجن پکې نشته. نو دلته به موږ ولیکو چې دا ډي oxygenated blood دا هغه رینډر کیږي الویولس ته. بل طرف ته وینیول دی. نو په دې وینیول به اوس موږ وایو مخې ته چې په دې به کم وینه د دې الویولس نه بهر ته وځي. نو دا وګورئ دا الویولس دی. دې الویولس ته دا کچ کې دا موږ ویسته دی، دا یو برانکیول چې دی دا د برانکیول یو پارټ دی، یو حصه ده. نو کم ایر هوا چې موږ دننه کړي هغه ایر هوا هغه په دې کې راځي ایر. نو په دې ټول الویولس کې دننه د اکسیجن کنسنټریشن به زیات هاي او کوم وینه چې راغله هغه وینه کې به اکسیجن کنسنټریشن کمی. د څه کنسنټریشن به سیوای په دې کې به د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن چې دی هغه سیوای. نو په دې پوینټ باندې تاسو اوس وګورئ دلته به زموږ سره د ګیسونو تبادله کېږي. څنګه؟ بهر په الویولس کې دلته بهر چې دی اکسیجن سیوا دی او دا نری نری کیپیلریز دا آرټریول دی. آرټریول فردر کچ کچ فاین ویسلز ته کچ کچ رګونو ته ډیوایډ شوی اینډ سب ډیوایډډ دا دې کچ کچ رګونو ته موږ کیپیلری وایو. په دې کیپیلری کې وینه ده، هغه وینه ډي اکسیجنیټډ ده، مطلب اکسیجن پکې نشته او د کاربن ډای اکساید کنسنټریشن چې دی هغه پکې سیوا دی. نو په دې کې دننه کاربن ډای اکساید وینه ده، کاربن ډای اکساید پکې سیوا دی او بهر په الویولس کې اکسیجن سیوا دی. نو موږ مخکې ویلي دي چې ګیسونه ایکسچینج کوي تھرو ډیفیوژن فینامنا باندې. ډیفیوژن موږ مخکې ویلي چې دا موږ وایو the movement of the gas molecules from higher concentration to lower concentration. نو بهر زموږ سره اکسیجن سیوا دی په الویولس کې
او دننه په کیپیلریز کې اکسیجن کم دی نو دا اکسیجن به د هایډر کنسنټریشن نه دننه شي دغه کیپیلریز ته او په کیپیلریز کې کاربن ډای اکساید سیوا دی او بهر په الویولس کې کاربن ډای اکساید کم دی نو د کیپیلریز نه دغه وینې نه د دې رګونو په کاربن ډای اکساید بهر ریلیز ډیفیوز شي الویولس ته نو وینه چې دا هغه ته اکسیجن پکې اول نو اکسیجن پکې ډیفیشنسي وا وس اکسیجن وینه ته اډ شو د الویولس نه د لنګز نه د پیپلونو اکسیجن لاړو کیپیلریز ته په کیپیلریز کې نه وینه ده نو دغه دا وینه چې وس دا کیپیلریز دغه ملایوي نو دا کیپیلریز ټول دا ما په رد تاسو ډرا کړی دی دغه دا وینه چې دا وس شو اکسیجنیټډ په دې کې وینه کې وس اکسیجن وي او د کاربن ډای اکساید مقدار به کم وي ځکه چې کاربن ډای اکساید د بهر ورکړی دی چا الویولس ته نو دا وینه چې د پټول راوړل شي مین رګ ته دا کیپیلریز ټول رییونایټ شي نو دغه په دې نه شي وینیول په دې وینیول باندې بهر ته سوزي د دې الویولس نوزي اکسیجنیټډ بلډ دا اکسیجنیټډ بلډ دا به فردر چې دا وینیول او بیا د سی وین دا به وی سی هارت لا کوم چې پلمونری وین د زم سره هارت ته به هغه وینه راوړي دا اکسیجنیټډ وینه ده او اکسیجنیټډ وینه به دا هارت پمپ کوي او دا به فردر چې د ټول ټیشوز اند سیلز چې دا وینه اکسیجن چې کوم د وینې سره شامل شي دغه وینه به هغه اکسیجن چې مخې ته ویسي او کوم کاربن ډای اکساید چې د الویولس ته ډیفیوز شو د وینې نه کوم د ډي اکسیجنیټډ وینې نه هغه کاربن ډای اکساید به بهر ته واپس په دې برانکیول بیا د برانکیول نه برانکس د برانکس نه ټریکیا نه لارینکس نه فیرنکس نه بیا نازل کیویټي او بیا ایکسټرنل نوسترلز په پوزي په مدد سره مونږه ایکسهلیشن وکړو د بریثینګ هغه دویمه سټیپ او کاربن ډای اکساید چې دا مونږه بهر ته ریلیز کو نو دا تاسو کې بیسیکلی دا زموږ سره ګیشیس ایکسچینج وشو په لنګز کې او د لنګز چې کوم سټرکچرل فنکشنل یونټ ته بنیادی دا چې کوم خخته دا یو سیل له هغه ته موږ الویولس وایو په هغه الویولس کې دننه دا وشو ګیشیس ایکسچینج امید لرم تاسو به دې ټاپک په پوه شئ نیکسٹ ټاپک د دې چپټر چې دی هغه زموږ سره دی biological consequences of smoking یو کس ته هغه سیګریټ کی نو آیا د دې سیګریټ په د باندې بایولوژیکل اثرات په صحیح د وجود په باډي باندې د په میټابولیزم باندې د دنه انر باندې بس اثرات کیږي پازیټیو نیگیټیو او کانسیکوینسز د دې موږ نیگیټیو ځکه دا شی چې دا ټیک نه دی نو دا نیگیټیو کانسیکوینسز چې دی هغه موږ دلته ذکر کوو د ټول ناول دا خبره موږ کوو چې سیګریټ یو څه شی دی هغه مهلک دی مهلک مطلب دا دی دا د انسان ژوند زندگی اخلي دغه په انسان کې هغه بیماریاں لګي کمی بیماریاں چې لایف تھریټنینګ دي مطلب انسان ته د ژوند خطر پیدا کوي هغه د ژوند لاس انځي نو په دې کې کینسر یو داسې بیماری ده چې الان سات علاج داغه دومره ریلایبل نه دی چې انسان داغه نه پاتې شي سنه سو وخت کې کینسر واپس ریاپیر کی ختم شي بیا ښکار شي انسان داغه نه وفات شي نو دته کینسر ویل شي او کینسر دته په لنګز پیپړو کې په کډنی ګردو کې اورل کیویټي په خوله کې بلیډر وړوبل تیلې کې پنکریاس لبلبه کې او دا شان نور چیسټ کې په لارینکس کې په دې مختلف حصو کې د باډي دته کینسر لګیدلی شي یو ریپورت مطابق سیګریټ کې تقریبا 4000 کیمیکلز دي هغه 4000 کیمیکلز کې تقریبا 69 داسې کیمیکلز دي کمی ته مونږه په بایو کې ورته وایو کارسینوجن دا کارسینوجن مطلب دا دی دا کینسر کازي هغه کیمیکلز چې هغه انسان ته کینسر لګولی شي هغه کیمیکلز ته مونږ کارسینوجن وایو نو په 4000 په سیګریټ کې ټوټل 4000 کیمیکلز دي په 4000 کې 69 هغه کیمیکلز دي چې هغه انسان ته کینسر لګولی شي په دې نه علاوه په سیګریټ کې مختلف chemicals and compounds چې دي هغه موجود دي لکه ټار زموږ سره د سیګریټ هغه یو حصه ده کوم چې پارټیکولیټ میټر دی مطلب د کچ پارټیکلز د ذرات په شکل کې دي
وس ټار چې د زموږ سره سټینډ دی د رنګ چې دی هغه پرې دي نو د دې ټار د وجې نه څوک چې سګرټ څکي د هغې کس غاښونه او د هغې کس ګوتې چې دي هغه به همیشه په هغې سټینډ وي په هغې باندې به داغ وي نو پته به لري چې دا کس سګرټ څکي اکثر شونډې چې دي د هغې سایډ چې دي هغه تورېږي غاښونه تورېږي دا ګوتې چې دي هغه تورېږي دا خو بهر دی دا رنګ پرې دي سټینډ دی د دې سره سره د سګرټ د ټار د لاسه دننه پیپړې پړکوسان په هغې باندې هم دا ټار چې دی سټینډ رنګ پرې دي نه رنګ پرې دي د دې سره سره د پړکوس چې دی لنګس چې دی هغه ډیمیج کوي هغه ته باقاعده د هغې ټیشو خرابوي او په پړکوسانو کې او د ساه په نالۍ کې بلغم او خراج کې دا انتهایي زیات د دې سګرټو سره دا ټار چې دی د ټار د وجې نه پیدا کېږي دویم نمبر کم کمپاوند چې په سګرټ کې موجود دی هغې کمپاوند ته موږ وایو نیکوټین نیکوټین یو داسې کیمیکل کمپاوند دی چې د زړه دړکن سیوا کوي د بلډ پرشر سیوا کوي نو د سګرټ سره چې څوک څکي هغه ته به دا مسلې د نیکوټین د وجې نه موجود دي ځکه دی په سګرټ کې نیکوټین راکوي یا دا کم بلډ ویسلز رګونه چې دي لکه دا نارمل رګ دی موږ به دا نارمل رګ وګڼو د نیکوټین د وجې نه یو کس سګرټ څکي نو د دې د وجې نه به دې رګونو کې دلته زموږ سره بلاک کېږي چې کله بلاک شي بلغم یا نور داسې مختلف شیزونه دلته ډیپوزټ شي نو رګونه چې دي هغه نیرو کېږي د دې سره کنسټرکشن آف ویسلز د نیکوټین د وجې نه رګونه لرې کېږي او هغه فردر بیا مزید چې دي هغه مختلفې خطرې دا کېدی شي ځکه وینه بلاک کېدی شي یو پارټ ته یو خاص حصې ته یا رګ شي کېدی شي لکه په هغې پرشر سیوا شي د نیکوټین چې دی د مسل هم ډیمیج کوي زموږ مسلز دي د باډي مسلز دي چې په کوم باندې موږ له سټرنګ راکوي مختلف فزیکل اکټیویټي به کوو نو اکثر دا مسل ډیمیج شي او د هغې د لاسه بیا انسان ته ملیز او داسې د دردونه د مسل چې ویکنس هغه ته پیدا کېږي سګرټ زموږ هارمونل زموږ په وجود کې الله پاک د هارمون یو نظام پیدا کړی دی چې کیمیکلز یې هغه زموږ ټول وجود باندې چې کنټیننس ساتي هغه هارمون ډسټرب شي او زموږ اوورآل میټابولیزم زموږ په وجود کې ډېر شي کیمیکل ریاکشنز کېږي هغه کیمیکل ریاکشنز چې دي هغه هم د سګرټو د څښو د وجې نه د هغې هغه نظام هم خرابېدی شي بل په سګرټ کې نیکوټین د هغې نیکوټین د وجې نه موږ ته پلیټلیټ سیکنس کېږي اوس زموږ په وجود کې پلیټلیټ موږ ته پته ده دا د وینې یو سیل د وینې بلډ سیلز دي دا د هغې یو حصه ده او د کلاټینګ کوي وینه چمکوي یو ځای زخمي شي نو هغه ځای وینه چمکېږي چې هره نوره وینه رانوځي نو په هغې کلاټینګ کې په وینې چمکولو کې پلیټلیټس ډېر اهم کردار ادا کوي خو یو کس سګرټ څکي او په هغې کې نیکوټین دی دننه کوي نو دلته به د پلیټلیټ سیکنس کېږي د پلیټلیټس په هغه چمکول انتهایي زیات سیوا کوي د هغې د وجې کلاټینګ به سیوا شي نو دلته به په رګونو کې بلاکیج او بیا په رګونو کې خاص طور پر کیرونري آرټري هغه رګ کوم چې زړه ته راغلی دی او زړه ته خوراک راوړي او اکسیجن راوړي کیرونري آرټري د هغې بلاک کېده هم کېږي نو دې کس ته د هارټ اټیک چانسز چې دي هغه سیوا کېږي کاربن مانو اکساید دا یو ګیس دی کومې فارمولې چې دا هغه CO موږ په CO باندې لیکو کاربن اینډ اکسیجن یو اکسیجن دی پکې نو دا په هغه ټایم کې په دې سګرټ کې کله چې یو کس سګرټ لګوي نو د لګولو په ټایم کې لیټینګ آف سګرټ د لګولو په ټایم کې کاربن مانو اکساید ګیس پیدا کېږي دا کاربن مانو اکساید ګیس چې کله یو کس سګرټ لګاو کاربن مانو اکساید ګیس پیدا شو دې کس ته کاربن مانو اکساید ګیس دننه راښکودو دا لاړ شي په وینه کې په وینه کې دی هلته د RBC سره رډ بلډ سیل سره کمباین شي ملاو شي نو هغه RBC کار خدا دی چې دی زموږ د وجود د هر سیل له اکسیجن ترانسپورټیشن کې اکسیجن وي او چې کاربن مانو اکساید ورسره ملاو شو نو اوس زموږ RBC چې دی هغه به اکسیجن ترانسپورټیشن نشي کولی نو یو خو دی موږ ته دغه سیلونو ته اکسیجن رسولو کې دی رکاوټ پیدا کوي دویم دا کاربن مونو اکساید په سګرټ کې نور ټاکسیک شیزونه د هغې سره یو ځای ملاو شي او زموږ ایر ویز څومره چې د هوا دا لارې ګودرې دي مخکې چپټر کې موږ ویلي دي کوم ټیوبز دي دی په هغې کې دننه ونښلي او هلته یو موږ ته مختلف قسمه مسلې پیدا کوي د پیپړو انفلمیشن پړسوب زخمونه پیدا کوي یا د پیپړو نور بیماریانې چې دي نمونیا نور مختلفې بیماریانې هغه موږ ته لګېدی شي د کاربن مانو اکساید په وجه څلورم نمبر په سګرټ کې یو کمپاوند دی هغې ته موږ بنزین وایو
بنزین دا کارسینوجن دی د کارسینوجن مطلب مو مخکې وي چې د کینسر لګولی شي لکه دا بنزین یو قسمه کینسر لګي هغې ته موږ لیوکیمیا وایو چې په هغې کې د وایټ بلډ سیلز چې دي د هغې مسله پیدا کېږي نو دی باقاعده کینسر لري فارمالډیهایډ هم زموږ سره یو کیمیکل کمپاوند دی چې دا هم کارسینوجن دی دی کینسر لري او درې نورې مسلې لکه د ساه ریسپایریټري د ساه مسلې د سکین د چمړې مسلې یا ګیسټرونټسټینل ټریک د خوراک د کم نالۍ چې ده د دې مسلې د هضمي مسلې دی پیدا کولی شي میټلز په سګرټ کې زموږ سره مختلف قسمه میټلز دي هغه هم موجود دي لکه موږ ووایو په دې کې ارسنیک دی نیکل دی کډمن دی یا کرومیم دی دا مختلف قسمه میټلز دي او دا میټلز هم کارسینوجن دي کینسر لګولی شي او لاست وان radioactive metals دا هغه metals دي radioactive compounds دا هغه compounds دي چې د کوم د radiation شوګانې خوريږي او دا خو already انتهایی زیات وجود د پاره دي نقصان دي دا هم کینسر لګولی شي نو امید لرم چې تاسو به دې کوم ټاپک چې موږ ډیسکس کړل تاسو به دې باندې پوه شئ تر اوسه پورې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ نو تاسو چینل سبسکرایب کړئ فردر ویډیو د کتو لپاره